السلام علیکم. د سمارټ فون او ډیجیټل میډیا فائدې ډېرې زیاتې دي، خو یو نقصان یې ډېر زیات دی، او هغه دا دی چې د پښتنو په کلچر کې حجره ډېره مرکزي حیثیت او هغه حجرې کلچر یې ختم کو مونږ له. حجره کې به څو ماښام به مشران کېناسته، کشران به ورسره کېناسته، مشرانو به خپل خیالات اظهار وکړو، کشرانو به ترې زده کړه وکړه، او د حجرې تربیت چې به د کم ماشوم شوی و هغه به په رک رکاو پوهېدو، په میلمستیا به پوهېدو، د میلمه په قدر به پوهېدو، او ډېر څه به یې زده کړه کړي. د حجرې دا روایت د پښتنو ډېر زیات مضبوط و. زه تاسو ته د یو حجرې واقعه وایم، دا حقیقي واقعه ده. ماته یو دوست ویلې وه، د دې دیر یو علاقه وه، په هغې کې دا واقعه شوې وه. دا کلي نوم نه علم کیدای شي خان خفه نه شي چېرته. د هغوی مخکې به په حجرو کې دا وه چې غټ میلس به د رباب او د منګي و، یا به هلکان راټول شو چېرته به یې حلوا پخه کړه د شپې. کله ناکله چې به مشران نه وو نو هغوی به یو بل د مستۍ کار کو. یو شی به و، نوې هلکان به یې کیدای شي نه پېژني ځکه چې اوس دنیا ډېره بدله شوې ده، او هغې ته به یې ټنډایي وي. ټنډایي به دا وه چې بادام او غوزان او دا چغجې مغجې به یې وټکولې او پیو کې به یې واچولې، او د بنګو یو څو پاڼې به یې پکې واچولې. نو هغه به یو قسم نشه وه. په حجره کې هلکانو نشه وکړه، او که تاسو خیال یې مخکې خو اوس خو لنټرې شوې، مخکې به کوټې د لرګو وي، برګې به وي پکې، او په دې منځ کې به یو ستن هم وه. کسانو چې نشه کړې ده راغلي ملاست دي په کټ کې، نو په هغه یو کس چې کوم ځای کې ملاست و هلته یو ستن وه، او ستن ته یو چج ویزاند و. چج چېرته راغورځېدلی د ده په سر باندې. نو دی دا خیال دی چې په ما باندې دا کوټه ناسته ده، نو چغې وایي چې یاره ما وباسئ د دې ځای نه. خو څوک خو اوري نه، هغوی خو وایي چې دا خو چج پې د مخ پروت دی. په دغه وخت کې یو بانګي راغلی، چې کتلي دي په دې چج کې دانې دي، نو پې ټک ټک شروع کړي، دانې دې خوري. دا سړی وایي جوړ په ما باندې کوټه را پرېوتې ده، او څوک ما راوباسي نو دا بیلچې سسکوره ګزارونه کوي چې زه ترې راوځم. نو دی اواز کوي دغلته مه وهه، دغلته مې سر دی، دا ځای مه وهه، دلته مې سترګې دي. بانګي له کوټې سات له چپ شي او بیا ټکار شروع کړي. په دې کې یو بل کس د بار نه راغلی، کتلي چې سړی څه چغې وایي چې دلته کې سسکوره مه وهه، سر مې دی او دلته مې سترګې دي. چې چت چوت کړی دی، وی څه چل دی؟ هغه وی ما خو په ما کوټه را پرېوتې، دا خو په نشه کې. دا خبره مې څه پورې وکړه؟ دا خبره مې په دې پورې وکړه چې زمونږ د عوامو دا خیال و چې مونږ په ډېر مشکلاتو کې یو، او دا بانګي چې دی دا مونږ د مشکلاتو نه وباسي. خو مونږ ته پته نه وه چې خو خپل دانو سره کار دی، خپل خوراک کوي. 75 سال دغه خلکو مونږ وخوړلو، مونږ دا خیال و چې زمونږ نه به دا کوټه چوته کي، زمونږ نه به دا مشکلات لر کي. اثر صرف د خپل خوراک غم دی، او دا عمل کې په دواړو لاسو وخوړو. امید لرم ستاسو به ویډیو خوښه شوي. خلک تاسو پیژنئ چې څوک دا ملک لوټي، یو منظم مافیا ده. کمنټ پې وکړئ او خپل ایکسپیرینس شیر کړئ. سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.